الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نور صحابو ته کافر وای دا چې سلو دا گمراه سلو. او حضرات شیخینو ته منازت ابوبکر او حضرت عمر ته چې څوک شکنځاوي کوي یا بدرد وای یا د هغه د صحابیت انکار کوي د حضرت ابوبکر، نو دا سره چې دا کافر دی. دا شیخین ته شکنځا کول یا د حضرت ابوبکر رضی الله عنه د صحابیت انکار کول دا غټ کفر دی. دا ځکه علامه شامی فرمایي ان الرافضي اذا كان يسب الشيخين، وای رافضي که چیرې بدرد ویلی شیخین لره او دا رقم لعنت وای پر دې باندې فهو کافر، دا سره چیز دا کافر دی. پر ابوبکر او پر عمر باندې رضوان الله تعالی علیهم اجمعین باندې چې څوک بدرد وای یا هغه باندې لعنت وای، نو دا چیز دا کافران دي. نو د شیګان د کفر دپاره دا یوه وجه بس کافي ده. دوی شیګان کافران دي که نه دي کافران. نور ته ابوبکر عمر په ومنه بس بیا کیسه برابره ده. هغه ابوبکر عمر مني نه، هغه کافران بولي او ته راولېږې د دې دفاع کوې، نو د شیګان د کفر به دغه یوه وجه کافي ده د روافظو چې دوی څه کوي بدرد وایي شیخین لره او لعنت ورباندې وایي، نو ځکه دوی کافران دي. او دا رقم علامه شامل ذکر کوي وسب احد من الصحابه، دا رقم بدرد ویل په صحابو کې ولره یا د هغه سره بد ساتل بغض څه دی؟ بغض کول د صحابه کرامو سره وینې، نو دا چیز دی دا کفر خو نه دی لیکن گمراهی ده. دا رقم سړی به خامخا چې د صحابو نفرت یې په زړه کي، د صحابو سه بغض په زړه کي، دا سړی اهل سنت نشي جوړېدلی، دا گمراه دی. دا رقم شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه، وینې خلک پر شیخ الاسلام باندې ډېر لګېږي، علامه ابن تیمیه باندې اکثر دا بریلویان جړې ورکښلي دي. شیخ الاسلام څه دی؟ د شیعګانو د بریلویانو جړې ورکښلي دي. حافظ ابن تیمیه رحمه الله هغه څه فرمایي فالقدح فیهم قدح فی القرآن والسنه، وایي څوک چې پر صحابو باندې بد رد وایي، پر صحابو باندې تان نبي، پر صحابو باندې اعتراض کوي، دا سړی پر صحابو باندې خالي اعتراض نه کوي، دا قدح د اعتراض دغه تان د په قرآن او پر سنت باندې، نو پر صحابو باندې لګېدل دا پر قرآن او پر سنت باندې لګېږي، ځکه قرآن او سنت تا له صحابو راوړي دي، دا پر تا باندې نازل سلو، تا نبي ویل دي ویلي په پوهېږې، تا قرآن ویلي چې نازله دی، تا صحابه ویل دغه حدیث ویل د نبي علیه اسلام څه چې هغه ویل، نو معلوم خبر ده دا چیز ده چې څوک پر صحابو باندې لګېږي نو دا پر قرآن او پر سنت باندې هم لګېږي. او بل زموږ عقیده دا ده چې ټول صحابه کرام دا جنتیان دي، د نبي بعد د انبیاو بعد تر ګردو بهترین مخلوق څوک دي؟ دا صحابه کرام دي، ځکه صحابه کرام د الله څخه بېرېدل، د الله د رضا دپاره د الله رضا چې کوم دا همیشه دی تلاشوله، د هغه باوجود موږ دا نه وایو چې صحابه کرام معصوم دي، مانه د ګناه څخه دي چیز دي معصوم دي، مانه ګناه یې کسه کړې نه ده یا ګناه نه ځینې سرزدېدله، ګناه هم ځینې کېدلې، لیکن د هغه باوجود کله کله وینه همیشه نه، کله کله به ګناه ځینې سرزده شوه، د هغه باوجود به الله پاک دی معاف کړل. وینې نو صحابه کرام چې دي دا محفوظ دي، نو ټول جنتیان دي. او اوس بعد والا خلق لره وینې وروستني خلق لره د صحابو بعضو لغزشونه سي صحابو مابین کې چې کوم جنګونه راغلي یا مثال دا رقم کیسې راغلي، نو هغه لغزشونه په وجه باندې پر صحابو باندې اعتراضونه کول، هغو ته بد رد ویل، پر هغه باندې کتابونه جوړول، معنی تخته مشق جوړول، وینې دا مناسب نه دي. دا چې څوک یې کوي د اهل سنت نه دي، لکه مودودي صاحب سلو، شیعګان سلو، وینې دا رقم اهل حدیث سلو، وینې او دا رقم دا منکرین حدیث سلو، دا چې صحابو باندې دا رقم اعتراضونه کوي د اهل سنت نه دي، ځکه صحابه کرام مغفور او مرحوم دي دا او د جنت وارث دي. جنت الله د چا دپاره پیدا کړی دی؟ د دوی دپاره، ځکه قرآن څه فرمایي واعد لهم جنات، الله وایي ما تیار کړی دی دپاره جنت. نو پر دې باندې دلایل چې دي الله فرمایي کلا وعد الله الحسنى، د هر صحابي سره الله ما د جنت وعده کړې ده. هسې نعت چې وایي هر صحابي نبي جنتي جنتي، هغه دا دی کلا وعد الله الحسنى، نو هر صحابي د نبي څه دي دا جنتي دي. دا دلیل پر هغه باندې کوم خبره ده وکلا وعد الله الحسنى،
اوس چې خلک د صحابو پر اعمال باندې اعتراض کوي، تراویح ولیکي، دویم اذان ولیکي، پلانۍ ولیکي، وینې دا خو نبي نه و کړي، نو صحابو کړي دي، صحابو اعمال حجت نه دي. وینې نو اوس دا خبرې چې کوي دا چې شتله دا ګر د اهل سنت څخه وتلي کسان دي. بس چې صحابو نبي کوم عمل کړی بس دا زموږ لپاره دلیل دی. ځکه نبي اهل سنت مرته د اهل سنت یوه نښاني دا ده د نبي د په سنت پسې وي او دویم د جماعت د صحابو پیروي کوي. چې د نبي سنت او د صحابو د اتباع دعوه یې وکړه یا پسې روان شو بس د اهل سنت دي دا. او چې نبي سنت نه مني یا د صحابو لار نه مني دا هم اهل سنت نه دي دا. نو کلا وعد الله الحسنى، هر یو سره الله وعده کړی د جنت. سوره حدید کې فرمایي. او بل ځای الله فرمایي ان الذين سبقت لهم من الحسنى، بېشکه هغه کسان چې مخکې تېر سوي دي دپاره زموږ د جانب الحسنى، وینې هغه د جنت وعده. اولئک عنها مبعدون، دا کسان به د جهنم څخه لیرې وي. الله وایي صحابه کرام د جنت څخه د جهنم څخه چې دا لیرې دي. دا ګوره صحابه الله جهنم ته ورنږدې کوي لا نه. بل ځای فرمایي ولکن الرسول والذین معه والذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم، لیکن رسول او هغه کسان چې د ده سره جهاد کړی دي. ګوره د صحابو د جهاد تصدیق یې څوک کوي؟ الله یې کوي. الله دا تصدیق کوي چې صحابه کرام چې شو دا مجاهدین ولو. زما استاد د جهاد او د علم او د اخلاص گواهی څوک نه ورکوي. د صحابو د اخلاص او د جهاد د قبلېدو گواهی څوک ورکوي؟ الله ورکوي. او بل دا دی د نبي د ملګرتیا گواهی څوک ورکوي؟ الله ورکوي. آمنو معه، ایمان یې راوړی و د ده سره. وینې جاهدوا باموالهم، الله وایي دوی جهاد کړی په خپلو مالو باندې، مال هم په اخلاص لګولی و انفسهم، په خپلو ځانو باندې. معنې جهاد بالمال او بالنفس چې کړی ولو، الله وایي په دې زه خبره چې دا سم جهاد ولو. اولئک لهم الخیرات، دې دپاره به چې شو ډېرې ښېګړې به وي. اولئک هم المفلحون، دا کسان چې دي کامیابه دي. اولئک اعد لهم، اوس ګور دا دی اعد لهم تیار کړی دي الله د دوی دپاره جنات، جنتونه. د جنت سرداران څوک دي؟ د انبیاو بعد هغه صحابه کرام دي. موږ دپاره الله جنت نه دی تیار کړی. صحیح شوله؟ موږ به د صحابو په سایه کې ځو جنت لره. د صحابو پیروي چې مو وکړه، د صحابو لمن مې راټینګه کړه، بیا ځو جنت لره. هغه سړی جنت له نسي کړی چې د صحابو لمن یې پرېښوله. وایي زه خالي قرآن منم، صحابه نه منم، زه به ځم جنت لره. نو اعد لهم، الله تیار کړي دي لهم د صحابو لره جنات، جنتونه تجري من تحتها الانهار، بهیږي به تر هغه لاندې ولې همیشه به یې په دې کې ذلک الفوز العظیم. دا سوره توبه کې ذکر دی. او سوره بینه خو معلومه خبر دی. الله تعالی فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله د دې څخه خوشحاله دی او دوی د الله څخه خوشحاله دي. ګوره الله د صحابو په باره کې دا ذکر کوي چې زه خوشحاله یم، او نن چې خلک زه ناراض د صحابو څخه، نو الله د هغو څخه ناراض دی. چې کوم څوک د صحابو څخه ناراض وي، الله د هغو څخه ناراض وي. څوک د صحابو څخه خوشحاله، الله پاک د هغو څخه خوشحاله کېږي. نو پر صحابو باندې د الله، ځکه دا د نبي شاګردانو، د نبي پر شاګردانو چې څوک لګېږي، نو په نبي د الله خوا بدېږي، پر صحابو باندې هم د الله خوا بدېږي. نو ځکه قرآن څومره سخته فتوا پر یهودیانو پر منافقان ولګول، الا انهم هم السفهاء ولکن لا یعلمون. دا رقم شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمه الله ذکر کوي انا نشهد لهم بالجنه. هغه زموږ عقیده دا ده، موږ ګواهي ورکوو پر دې خبره باندې چې ټول صحابه کرام جنتیان دي. کما استقر على ذلك مذهب اهل سنه، د اهل سنت مذهب پر دې باندې کلک ولاړ دي. وینې پر دې باندې دغو کلک دلایل دي چې صحابه کرام ټول جنتیان دي. او بل دا دی نبی علیه السلام د خپل دین مبلغین څوک ګرځولي؟ صحابه کرام یې ګرځولو. نبی علیه السلام صحابو ته څه فرمایلو؟ الا لیبلغ الشاهد منکم الغائب. و چې صحابه کرام خاینین وایي، صحابه کرام نعوذ بالله مرتد وایي، صحابه کرام منافقین وایي، لکه څنګه شیعګان وایي. وایي څه دي؟ نبی علیه السلام بعد چې کوم دی هغه ټول صحابه کرام مرتد سوي دي. په ژوند کې د نبي ملګري مې ولو، لیکن چې نبی علیه السلام وفات سلو دا ټول صحابه کرام مرتد سلو. نو چې صحابه کرام نعوذ بالله دا رقم بد عمل انسانان وایي. نو نبی علیه السلام دا ورته ویلي چې الا
فليبلغ الشاهد منكم الغائبه په دې کې چې کوم سړی حاضر دی هغه د غایب ته ورسي. نو نبی اعتماد پر صحابه باندې نبی گواهی ورکوي د صحابه د امانت چې صحابه ته وایي چې د زما دین ورسوي. معلومه خبره ده چې د نبی اعتماد هغه پر صحابه باندې موجود دی. ویني نبی د صحابه د اعتماد د امانتداري چې ورکوي گواهی ورکوي. نبی ورکوي قرآن ورکوي او نو خلک اعتراضونه ورباندې کوي نو دا نه دي برابر. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سے روایت فرمایي چې نبی اسلام فرمایي اکرمو اصحابي زما د صحابه تاسو چې کوي هغه عزت کوي. نبی اسلام د صحابه کرام د عزت حکم کړی دی. حضرت ابو موسی تعریف فرمایي النجوم امانة للسماء. نبی اسلام فرمایي چې د ستوري د اسمان امان دی. معنی اسمان به هغه وخت محفوظ نه رایل کیږي تر څو پرې پر اسمان پر مخ باندې ستوري موجود وي. او که چی د اسمان د مخ څخه ستوري ختم سلو بس وبېرېږي چې اسمان به ټوکړې ټوکړې سي. نو فاذا ذهبت النجوم څه وخت چې دغه ستوري ولاړو ختم سلو اسمان د مخ څخه اتى السماء ما توعد پر اسمان باندې به هغه څه راسي چې کوم څه وعده سوې ده. منه بیا نو کیسه نه ده معلومه چې اسمان به څه چمکېږي پر منه یو ټکه پیښیږي دغه وروسته به چې ستوري موجود و په پوس چې اسمان نه رایلی کېږي. که ستوري ځینې لرې سو په پوس چې خطره ده بیا. وانا امانة لاصحابي او نبی اسلام وایي زه چې کوم دي هغه امان یم د صحابو دپاره. زه چې موجود یم په صحابو هېڅ نه کېږي. وینې نبی اسلام تر څو پورې زه موجود یم زما صحابه چې کوم دي هغه دغه کېږي نه ګمراه کېږي نه بېلارې کېږي نه. ځکه د هغو دپاره امان زه یم ډال زه یم د هرې فتنې زه دغه کوم. وینې زه موجود یم. فاذا ذهبتو او څوک چې زه ولاړم اتا اصحابي ما يوعدون نو بیا چې کوم زما پر صحابو باندې به فتنې راځي. ځکه چې نبی اسلام وفات سلو بیا د هغه وروسته فتنې راغلې. نو اول د فتنو دپاره غټه دروازه حضرت عمر رضی الله عنه هغه یې شهید کړي. نو بیا چې کوم دی هغه پر امت باندې فتنې بیا راغلې. بیا د حضرت عمر حضرت عثمان رضی الله عنه په دور کې ګوره څه جنګونه وسولو. بیا د حضرت علي رضی الله عنه په دور کې کوم جنګونه وسولو. بیا جنګ جمل ولو بیا جنګ صفین وینې دا د صحابو په مابین کې د جنګونه راغلو. نو دا چې شولو نو دا چې څه وخت زه ولاړم بیا نو دا فتنې پر صحابو هم باندې راځي. وینې نو د صحابو دپاره امان زه یم. او زما صحابه چې بیا دي و اصحابي امنة لامتي زما صحابه بیا ډال دي دپاره د چا د ټول امت. معنی امت چې بچاویږي دا د صحابو په پیروي بچاویږي په صحابو په پسې کېږي. وینې فاذا ذهب اصحابي څوک چې زما صحابه کرام هم لاړو د دنیا څخه اتا امتي ما يوعدون بیا به پر امت باندې فتنې د هرې خوا سره راځي. د لوړې خوا سره د لاندې خوا سره د ښي طرفه د چپه طرفه د مخه د شا د هرې خوا به فتنې ورباندې راځي. نو هغه اوس هغه دور دی. دا روایت مسلم نقل کړی دی. او دا رقم شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه فرمایي ذکر العلماء ان الرفض اساس الزندقه. دا رافضیت څه دی؟ رفض د شیعتوب دا د زندقوالي بنیاد دی. سړی غواړي چې زه زندق جوړ سم نو دی چې څه دی وکړي شیعه دي سي شیعه چې جوړ سلو بس دی به د چې شي دی به زندق وي. دا شیعه تر ګردو غټ زندق دی. دا وان اول من ابتدع الرفض اول هغه سړی چې هغه دغه رفض چې کوم دی هغه ایجاد کړی دی هغه څوک ولو انما كان منافقا زنديقا هغه خو یو منافق او زنديق سړی ولو. چا چې رفض ایجاد کی رفض ولو هغه پر صحابو باندې اعتراض ولو. هغه څوک عبد الله ابن سبا ولو. عبد الله ابن سبا هر اول هغه سړی چې هغه چې وکي دا رفض ایجاد کی. فانه اذا قدح في السابقين الاولين ځکه عبد الله ابن سبا چې کوم دی هغه پر مشرانو صحابو باندې چې وکړ اعتراضونه وکړ نو فقط قدح في نقل الرساله نو د خلیفہ پر د صحابو باندې اعتراض نه ولو بلکې د اعتراض پر چی شولو پر دې نقل د رسالت باندې ونه د نبی اسلام سره چې د رسالت کم مسائل سول یا حدیث سول یا قران سول وینه دا پر هغه باندې د اعتراض وکړي. وینه پر صحابو باندې اعتراض مارتول دا پر قران او پر سنت اعتراض دی. او فی فهمها یا په فهم د چا کې د قران او سنت کې معنی پر صحابو باندې اعتراض کول دا معنی دا چې دی په قران او سنت نو پوه
وینې لکه اوس ګوره خلک چې مارته وایي صحابو نو دا صحابو د تراویح کړي دي یا دا صحابو د دویم اذان کړی دی یا صحابو پلانې عمل کړی دی دا خو نبي نه و کړی پلانې عمل نبي نه دی کړی صحابو کړی نو ته چې د صحابو پر عمل باندې اعتراض کوې معنا دا ده چې صحابو په دین نه و زه پوهیم نو تر پر صحابو باندې چې سړی اعتراض کوي دا غټ بې عقل دی بس نو شیعګان دا رقم بریلویان اهل حدیث دا ګر بې عقل دي او دا رقم کیپټنیان دا ولې بې عقل دي دا په دې وجه باندې چې د صحابو پر فهم باندې اعتراض کوي څوک د صحابو پر فهم باندې اعتراض کوي دا تر ګردو غټ بې عقل دي ځکه قرآن ورته چې څه ویلي دي پر صحابو باندې چې اعتراض کوي هغه ته سفیه ویلي دي نو فرمایي شیخ الاسلام فالرافضه تقدح تارة فی علمهم وایي روافظ چې کوم دي هغه کله کله اعتراض کوي د صحابو پر علم باندې او کله کله پر اتباع د هغو باندې چې کوي اعتراض کوي نو د صحابو پر فهم باندې به هم اعتراض نه کوي او د صحابو پر علم باندې به هم اعتراض نه کوي مجموع الفتاوا دا رقم امام مالک صاحب فرمایي من تنقص احد من اصحاب رسول الله یا د صحابو هغه په شان کې چې کی نقصان کوي د صحابو شان چې کوم هغه تنقیص کوي هغه کاغذ چې د ګردنۍ د یوه صحابي تنقیص کوي وینې او کان فی قلبه علیهم غل یا د چا په زړه کې د صحابو خلاف چې شوي هغه یو بغض موجود وي په زړه کې د صحابو سره نفرت موجود وي فلیس له حق فی فیء المسلمین دا سړي لره هېڅ حق نشته چې د مسلمانانو له چې کوم مال یې فی راځي هغه کې د دپاره هېڅ حصه نشته نو ګوره د صحابو شان چې کوم دي قرآن هم ذکر کړی دی نبي هم ذکر کړی دی او دا رقم زموږ د اهل سنتو دا شعار ده دا علامه ده چې څوک د صحابو مخالفت کوي د اهل سنت نه دی دا وینې او د صحابو لمونځ چې را ټینګه کړې نو شیعه به هم ختم سي بریلویت به هم ختم سي او دا رقم دا چې شلو دا اهل حدیث غیر مقلدیت دا به هم ختم سي او دا ټولې فتنې چې کوم دي هغه دغه کېږي د هغو دپاره چې ځکه نبي اسلام فرمایي صحابه چې کوم دي دا چیز دي دا زما د امت دپاره ډال دي نو چې د صحابه ته لمن را ټینګه کړله بل کیسه برابره ده او چې د صحابو لمن دې پرېښوله په پوه شي چې ګمراه سولې ما ټول اهل سنت د دوه تورو نوم دي هغه کم دي یو دا دی نبی اسلام وایي چې ما انا علیه پر کومه طریقه چې زه روان یم و اصحابي زما صحابه کرام نو اوس چې سلو یو سنت اتباع کول او بل د صحابو پر لار باندې کړل د اهل سنت دي او چې خالي سنت مني صحابه نه مني دا اهل سنت نه دا بدعتیان دي صحیح سلو اور خالي د قرآن دعوه کوي دا اهل سنت نه ده نو دا چې د مختصره خلاصه د ذکر کړه د دې دغه سره چې قرآن د شان ذکر کړی دی او پر صحابو باندې څوک رد کړي الله پاک پر هغو باندې رد کړي نو خلاصه یې داسې ګوري اذا قیل لهم څه چې به وویل سو دوی لره قایلین څوک ولو صحابه کرامو لهم چا لره د منافقانو لره یا د یهودیان لره آمنو تاسو ایمان راوړئ موږ ویل د کاب چې کوم دا په محل د نصب کې دي ایمانا وینې که ایمان ناس لکه ایمان د صحابه کرام د ناس مراد څوک موږ الف لام د جنس دپاره دي هغه صحابه کرام مراد دي یا د عهد دپاره د الف لام نو خاص قسم صحابه کرام چې هغه موږ نمونه ذکر کړي لکه هغه څوک ولو یو چې کوم دی هغه سعد ابن معاذ ولو یو سید ابن حضیر یو معاذ ابن جبل ولو دغه مراد دي نو قالو دی به فرمایل چا به فرمایل د یهودیانو یا د منافقان به فرمایل انؤمنو آیا موږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړي دي دا بیعقلانو وینې سفهاء څوک شول صحابه کرام شول سفیر څه ته وایي هغه چا ته وایي چې جاهل وي ضعیف الرای وي او په شو په بد نه پوهېږي و چاته صحابو ته دغه ویل نو الا خبردار اوسئ انهم بېشکه دی چې کوم دي هم السفهاء خاص دی چې کوم دي الله وایي دا بیعقلان دي ولکن لا یعلمون لیکن دی پوهېږي هم نه یعنې دی پوهېږي هم نه د هغه باوجود دی څه وایي دی ځان ته ښه خلک وایي الله وایي دا تر ګردو غټ بیعقلان خلک دي